السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو په ویډیو په سکرین باندې وینو 11 اکتوبر په حواله سره خیمو تیاریګانې شروع دي. پرپور انتظامات چې کوم د منظور پښتون او ورسره موږ پښتانه ورونه دي هغه لګیا دي مسلسل دی کې خپل کوشش شروع کړی ده. دا ځان د پاره نه دی لګیا. موږ ټول یو پښتانه او پښتون کوم تاسو ته پته ده چې کوم وخت راسي تاسو موږ په دې مصیبت چې پساویو او روزانه په بنیاد باندې تاسو وینئ چې کوم حالات دي موږ ټول پښتونخوا دا پیغام د هر سړي دپاره دی. دا پیغام د هر قوم دپاره دی. هر یو هغه مشر چې په قوم چرته دی مشر وي د هر یو کومې ګوندی کوم نه تعلق لري کومه جرګې نه تعلق لري تقریبا هر ضلع کې هر قوم جرګه شته. هغې ته پکار دي ټولو مشرانو ته سیاسي ټول ګوره منظور پښتون چې کوم تحریک ته دا سیاسي نه ده او ورسره چې دی چې هرې پارټۍ چې د هر سړي ته دعوت ورکړی ده موږ امید ساتو چې دی چې به ټولې سیاسي پارټۍ شرکت هم کوي. علي امین ګنډپور صاحب سره پرون ملاقات کړی و هغې ته هم دعوت ورکړی ده او په دې 11 اکتوبر په حوالې سره منظور پښتون آګاه هم که خو زه امید ساتم چې موږ پی ټي آی څومره مشران دي ورسره چې هر کومې پارټۍ نه کوم مشران دي هغه مشرانو له پکار دی چې دې ته لاړ شي او که چیرې لا نړل نو په دې پوه شئ موږ به دا ناره وهله چې پښتون کومه یو کېږئ که نه ورک کېږئ. هغه خبره راله دا د یو کولو ټایم دی او دا یو غټ کار دی. الله د ناخلي منظور پښتون نه مخکې به خلکو قسم پروپاګانډې کولې چې دا داسې دی منظور دا داسې دی. خو زه صرف دومره وایم چې دلته د چا له دعوت ورکړی دلته هر سړي له دعوت ورکړی ده هر یو پارټۍ له ورکړی ده. اختلاف نشته دی کې هلته به خپله تاسو خپل موقف اورئ د دول به اورئ او په هغه موقف باندې کومه فیصله وشي په هغې به ځئ. په دې چې کومه پارټۍ شرکت نه وکړي کوم مشر شرکت نه وکړي هر یو قوم نه چې تعلق لري نو په دې پوه شئ چې دا نه غواړي چې په پښتون په خاوره کې امن راشي. پښتون د سختو نه او د چې کومې سختو سره دو جنگ ده او مسلسل دا ټارګټ کیږي نو دا تاسو هغه مشران نه غواړي چې دا مسله حل شي. موږ امید ساتو تاسو خپل هر ټول پښتون څومره موږ پښتانه دي څومره قومونه دي هر په ټولو جرګۍ باندې نظر وساتئ په ټولو مشرانو نظر وساتئ په ټولو پارټیو مشرانو باندې نظر وساتئ. کوم مشر چې دی کې شرکت نه وکړي نو په دې پوه شئ چې هغې نه کناره کشي وکړئ هغه پرېږدوئ هغه ته چې څومره تاسو سپورټ ورکړه هغه سپورټ بالکل مه ورکوئ. په دې پوه شئ چې دا کس د قوم سره د خاورې سره مخلصه نه دی. زه امید ساتم چې دی چې به د ټولې پارټۍ ټول مشران ټول قومونه شرکت کوي او هلته به دا بیټک کېږي اهمې فیصلې به کېږي پښتون قوم په حوالې سره ټولې پښتونخوا په حوالې سره او په دې کې به مخته دپاره یو ښکلی لایحه عمل جوړېږي. موږ دعا دی چې الله پاک دا کامیاب کړي په ښکلې طریقې باندې. دا یو ټیم دی یو کولو دا پارټۍ او سیاست نه بالاتر راوځئ او د قوم دپاره مخکې چې څه شوي دي کومې پارټۍ دي کوم جرګو دي مشران دي چې څومره تنقیدان شوي دي پرېږدوئ. اوس دا ټیم دی اصل ټیم دی څنګه چې دا کوم مونږ یو سوچو او یو مونږه دا تمه وه چې موږ به کله پښتانه یو کېږو نو دا د پښتنو یووالي ډېر اهم ورځ ده 11 اکتوبر. نو 11 اکتوبر ته ټولو پښتنو ته پکار ده چې خپلو مشرانو نه ووایي خپل مشرانو ته ورته ووایي چې په دې کې شرکت وکړئ او پښتون قوم دپاره ښکلې فیصلې وکړئ. انشاءالله دا به کامیابه وي. موږ دعاګانې دي او چې څومره مشران دی کې شرکت وکړي ټول قوم دو سره دی او کومې فیصلې هلته وشي قوم به په هغه باندې دو سره امین. مننه جي شکریه.